د پرچینار هر یو ځای سلګرو ته زړه راښکونکي نظرې ورکوي، خو په دغو ښایسته ځایونو کې د کوه سفید په لمن کې د شیلاوزان تنګی هم یو ځانګړی مقام لري. سلګیر دلته د علاقې ښایست یو په دوا کولو لپاره د میوزیک او اتڼ پروګرامونه کوي. په خاص موقعو کې د یونیورسيټي طالب علمان یو ځای کېږي او د پرچینار ښکلي ځایونو نه خوندونه اخلي. شیلاوزان تنګي ته راغلي ځوانانو وویل چې موږ ډېر خوشحاله یو او نورو خلکو ته هم د دې ځای لیدو لپاره بلنه ورکوو. د دې ګیدرینګ مو مین مقصد دا دی چې د مو خپل علاقې خپلوالی، د خپل علاقې ښایست، د خپل علاقې پښتونولي مو سره سره د نورو قبایلو ته هم وښیو. سام مو دا پیغام هم د څومره د مونږ قبایل دي، کاغه وزیرستان دی، کاغه بجاور دی، کاغه نور سیمې دي، هغوی ټولو ملګرو ته اسپیشلی بهاودین زکریا یونیورسيټي ملګرو ته مونږ دا دعوت ورکوو تاسې راشئ کورمې ته، د کورمې ښایست وکړئ، د کورمې ښکلا وکړئ، د کورمې مینه وکړئ، د کورمې ورورولي وکړئ. دې غونډنې نه مقصد دا دی، یو ځای کولو مقصد دا دی چې مو خلکو ته د مینې محبت پیغام ورکوو. او بله خبره دا دی چې اوسه پورې کورمې خصوصا سره سره دې کې عامه نشته دی او مو بهر کوم تورست یا کوم خلک دلته راځي ماشاءالله وي کورمې کې د حسن کمای نشته دی، د کورمې د نظارو د دې سیندریو هېڅ کمای نشته دی. ماشاءالله ډېره ښکلې نظاره دی او ډېر ښکلې هغه پوینټونه دي چې ټورست راتلی شي خپل پروګرامونه یې انعقاد کولی شي. نو ټورست دپاره او ټوریزم دپاره کورمه یوه ښکلې ساحه دی. په ښایسته غرونو منځ کې او د کوه سفید یخو او صفا اوبو سره نږدې سلګیر د باربیکیو او نور قسمه خوراکونو بندوبست هم کوي. دوی وایي چې دا قسمه پروګرامونه په کلي خوجرو کې هم کیږي، خو دا شان ښایسته ځایونو کې پروګرامونه زړه کې تل زنده پاتې وي. دلته د ضلع کورمې نه علاوه د نورو علاقو خلک هم سیل لپاره راځي او دا ښکلا خپلو کیمرو کې بار بار لیدو لپاره محفوظ ساتي. دا ځوانان د ښایسته ځایونو دومره مینوال دي چې د پرچینار هر سیاحتي ځای کې د اتڼ پروګرامونه کوي.